محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا سحر کی دا حدیث درس دی او ماخام کی دا قرآن شریف درس دی او د ماسخوتن د منځ او د اذان ترمنځ د سیرت درس دی او د حدیثو درس سره د مانځه سبق دی. دا د فقه درس دی. دا څلور واړه درسونه دا د دین د زده کړې درسونه دي او ماسخوتن تعلیم دی د فضایل اعمال تعلیم دی. هغې کې په دین باندې د چلیدو یعنی د عملونو ګټې ښودلی شوي دي، ترغیب دی او دغه شان د نیکو عملونو نه کولو سزاګانې، د جرمونو سزاګانې، ترهیب بیان شوی دی. دین دوه حصې دی، یو ته ویل کېږي معروف او بل ته وایي منکر. یو حیثیت سره موږ پنځه شعبې وایو که نه، عقیده، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. او د دې پنځو واړو د تنفیذ دپاره د اسلامي حکومت ضرورت دی چې دا نافذ کړي. اوس دین یا به معروف وي یا به منکر وي. معروف ویلی کېږي هغه عمل ته چې شریعت ورته ښه ویلي. معروف څه ته وایي؟ نه که نه چې زه څه ووایم هغې ته وګوره. معروف څه ته وایي؟ شریعت چې ورته ښه ویلي. او دغه شان روغ عقل ورته ښه ویلي، عقل سلیم. یو بیمار عقل دی، بیمار عقل ته خو بد کار هم ښه ښکاري او ښه کار ورته بد ښکاري. د بیمار عقل نه یادو. شریعت او روغ عقل چې کوم کار ته ښه ووایي، نیکي ورته ووایي، هغې ته معروف وایي. او منکر چې شریعت او عقل سلیم دواړه ورته بد وایي، هغې ته منکر وایي. د معروف په حقله او د منکر په حقله په هر امتي باندې دوه ذمه دارۍ دي. څو ذمه وارۍ؟ دوه. د معروف په حقله لومبنۍ ذمه داري چې ده هغه اعتمار بالمعروف، په خپله په نیکۍ چلیدل. اعتمار بالمعروف، په خپله په نیکۍ چلیدل. او دویمه ذمه داري د معروف په حقله ده امر بالمعروف، بل ته نیکي مخې ته کول، مؤثر انداز کې، نرمۍ سره، په ښه شفقت والا انداز کې نور امت ته نیکۍ په نظر کې ښایسته کول، د نیکو ترغیب ورکول، امر بالمعروف. دغه شانتې د منکر په حقله په هر امتي باندې دوه ذمه وارۍ دي. منکر انتها عن المنکر، د منکر نه په خپله منع کېدل، یعنی بدي ګناه نه کول، ګناه په خپله نه کول، انتها عن المنکر. او دویمه ذمه داري د منکر په حقله ده نهي عن المنکر، د منکر نه نور خلک هم بچ کول د ګناه نه. زمونږ تبلیغ والارونه دا څلور واره خبرې ډېرې آسان انداز کې بیا داسې کوي. دا خو علمي انداز کې وشوې که نه، آسان ساده زبان کې داسې وایي وي نیکي به په خپله هم کوو، بل به هم نیکۍ ته رابلو، او بدي به خپله هم نه کوو، ځان به ترې ساتو، بل به هم د بدۍ نه منع کوو. دا څلور ذمه وارۍ دي. دا به هله صحیح سر ته ورسولی شي یو امتي چې د سره د معروف او د منکر علم ورسره وي. دا دواړه څلور واړه ذمه دارۍ چې دي که نه، دوه د معروف په حقله دي او دوه د منکر په حقله دي. دا څلور ذمه دارۍ به هغه امتي صحیح طریقې سره، ټیک او درست طریقې سره سر ته ورسولی شي چې هغه معروف او د منکر علم ورسره وي. معروف او د منکر علم. د علم نه زما مراد دا نه دی چې خامخا موږ ټول امتیان نر ښځې دي مدرسو کې داخله والو او بستو کتابونه دي په سایکل، موټر سایکل او ګاډي او سوزکۍ کې وړو راوړو، دارالعلوم سرحد کې داخل شو، عثمانیه مدرسه کې داخل شو، درویش مسجد کې، حقانیه کې، جامعه فاروقیه کې. زما د علم نه مراد دا علم نه دی، ځکه دا خو د هر چا د وس کار نه دی. بعضې کسانو ته الله پاک آسان کړی دی. دومره علم چې معروف ورته معروف ښکاري او منکر ورته منکر ښکاري، یعنی کم کار نیکي ده او کم کار بدي ده. بیا د نیکۍ مراتب دي، د نیکۍ د معروف څه دي؟ مرتبې دي، درجې دي. یوه نیکي ده د مستحب په درجه کې، معروف د مستحب په درجه کې.
نو بیا به زه داسې کار کوم چې مستحب د مستحب درجه کې ساتم. د مستحب په کولو او په نه کولو باندې څوک ملامت نه کوم. او دویم بیا سنت، د دې نه یو درجه چې بیا معروف اوچت شي ته بیا سنت وایي. سنت به د سنتو په درجه کې ساتم او هغې ته به خلک د سنت په انداز کې خلک رابلم. زما به په خپل عمل د سنتو په درجه کې وي او خلک هم چې ورته رابلم نو د سنت په درجه کې به ورته رابلم. مونږ امتیانو نو اوس داسې کار شوی دی چې سنتونه هم د مستحبو درجې ته راکوز کړي دي، درجه هم ولا کمه کړې د مرتبه. سنت په باره کې مونږ څه وایو چې وبرو که را مړه خو سنت دي نو بس هغه د پرېښودو والا سیټ ته دماغ لاړ شي، سوچ لاړ شي. بله درجه چې بیا سنتو نه بره شي، سنتو کې بیا ځان له 3 درجې دي: سنت غیر موقد، سنت موقد او سنت آکد. دا د سحر 2 رکعاته مونځ چې دا سنت آکد دي. آکد دا مطلب چې دا واجب و توجه دي. او بله مرتبه د معروف چې دا هغه واجب ده د سنتو نه بره. بیا واجب د هغې 2 مرتبې دي: واجب لغیره، واجب لعینه. نو هر شی به په خپله درجه کې ساتم، په خپله به هم په هغه درجه کې عمل کوم، بل به هم ورته هغه درجه کې رابلم. تبلیغ به هم په هغه درجه کې کوم، دعوت به هم ورته په هغه درجه کې کوم، دعوت او تبلیغ. بیا چې د معروف بلې درجې ته ووړي چې د دې نه اوچته ده، نو هغه ده د فرض. نو فرض هم بیا په 2 قسمه دی په خپل کور کې: یو فرض کفایي دی او یو فرض عین دی. فرض کفایي او فرض عین. که ستاسو خیالي د زمونږ خلکو کې د جنازې د مونځ د کولو ډېر شوق دی، ډېر خلک ورته ځي، ښه خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده جنازو له تګ، آدابو سره وي، اخلاص سره وي، ډېر ښایسته عمل دی. خو مونږ او تاسو ګورو هغه ملګري په جنازه کې ډېر په شوق باندې ولاړي چې فرض مونځ نه کوي. نو فرض عین یې پرېښی دی او فرض کفایي پورې انښتی دی. داسې نه وایو چې دی ورپسې دا فرض کفایي هم پرېږدي، نه دې ونیسي، خو ځان له معروف دی. اوس چې د هغې نه منع کوو که نه، نو قرآن شریف ویلي دي د معروف په حق له مونږ څو ذمه داری ویلي؟ 2. څنګه وي؟ نه ذمه داری او د منکر په حق له 2 ذمه وارۍ څه دي؟ خپل هم ترې منع کېدل او بل هم ترې منع کول. او که دا الټه شوه چې منع کول د معروف نه کوم او رابلم خلک منکر ته، نو قرآن شریف ما سټډي کړی دی. الله دې موږ او تاسو ټول ته سټډي کولو او د مطالعه کولو د کتو توفیق راکړي. هغې کې الله پاک فرمایلی دي چې دا کار د منافق دی چې نیکۍ نه سړی منې کوي او بدۍ ته یې څه کوي؟ رابلي. نو د معروف 2 ذمه داری او د هغې قسمونه دغه شانتې د منکر 2 ذمه داری دي: خپله ترې منع کېدل او نور هم ترې منع کول. منکر څه ته وایي؟ ګناه ته، بس لنډه خبره، بدي، ګناه، ناروا کار. نو د دې بیا خپل منځ په خپل کور کې درجې دي د منکر. هغه درجه کې به ترې نظر هم ساتم او بل به هم ترې پاک که درجه کې بندوم. یو دی مکروه. مکروه د مکروه معنا دا ده ناپسندیده عمل، ناخوښه، قابل کرکه عمل چې شریعت ترې نه کرکه کوي. مکروه چې شریعت ترې نه کرکه کوي، شریعت یې نه خوښوي، الله او رسول یې نه خوښوي او روغ عقل هم ترې کرکه کوي. بیا مکروه په 2 قسمه دی: مکروه تنزیهي او مکروه تحریمي. نو مکروه تنزیهي به د مکروه تنزیهي په مرتبه کې ساتم او ځان به ترې بچ کوم او په دغه درجه کې به ترې خلک بچ کوم. او دغه شانتې مکروه تحریمي نه به هم د مکروه تحریمي په درجه کې ځان ساتم او بل به هم ترې بچ کوم. او بیا د دې نه بره دی حرام. حرام بیا حرام هم یو لذاته دی یو لغیره دی. نو هغې نه به د هغې په مرتبه کې ځان هم ساتم او بل به هم ترې بچ کوم. بیا دې حرامو کې خپله منځ کې دننه بیا یو درجه د بدعاتو ده. بدعت هغه کار ته وایي چې نبی علیه صلات وسلام خیر القرون کې صحابه او تابعینو تبع تابعینو په دغه زمانو کې د یو عمل وجود نه و، زه راولګېدم او زه دغه عمل ته نیکي ویم د ځانه او بیا یې د نیکۍ په انداز کې کوم او بل هم ورته رابلم، دا بدعت. نو اوس دې حدیث کې چې دا نن مونږ کوم وایو 1468 نمبر حدیث، دا خو دې ته یو ځمکه هم جوړه کړه یو خبره. ځینې خبرې به تاسو ته مخکې نه یادې وي، اوس به د هغې صرف مذاکره شوي، ځینې به داسې وي چې اورېدلې به هم وي خو یادې به نه وي، ځینې به تاسو ته نه وي ښکاري، په لومړي ځل به م اورېدلې وي
خدا ګوره ما ستاسو خدمت کې د دین پورا نقشه پیش کا چې مونږ ته اسانه په دې باندې تګ او د دې دعوت او تبلیغ راته اسانه اسې نه چې خدای مکه یو کار وی معروف او زه د هغې نه سړی باندې کوم نو د معروف علم به را سره ضروري وي چې دا نیکي ده دغه شان یو شی به وي منکر او زه به هغه کوم او خلک به هم ورته رابلم وي به ګناه خو ما سره علم نشته دی نو زه به د خپلې لا علمۍ د وجې نه منکر کوم منکر ته به خلک هم رابلم نو بیا خو تاسو وویل چې دا د چا کار دی دا خو د منافقانو کار دی زما به ډېر ځان نه ړخوي چې زه که خیر ډېر ښه لګیا دی ښکلی عمل کوم د داسې کسانو په باره کې بیا د محشر وضاحت شوی دی چې قبر نه راپاسي په دغه ته ځي د حوض کوثر تلو ته او چینې ته چې کله ورځي نبي علیه صلات وسلام به هم استقبال ته ولاړي ملایکې به د لارې نه روسړي نبي علیه صلات وسلام به فرمایي چې دا خو زما امتیان دي نو ملایکې به ورته وایي نه دا ستا امتیان نه دي تا ته څه پته شته د غیب علم خو الله سره دی دی له تا نه وروستو هغه کارونه په دین کې کړي دي چې هغه د دین حصه نه وه یعنې بدعتیان نو واپس به کی او بیا به نبی علیه صلات وسلام هم ورته قریشه ووایي قریشه نو اوس 1489 نمبر حدیث مبارک دی یو دوه منکر کارونه ورکې بیانېږي ځان به هم ترې ساتو او نور به هم ترې بچ کوو نو دا دې ځای کې د حدیثو درس که د قرآن شریف درس که د سیرت درس که خصوصي چېرته د جمعې اختر بیاني عالمان بیان کوي نو دې کې احکامات مسایل دا د معروف او د منکر علم دې کې حاصلېږي یوه خبره چې کوم شی معروف دی او کوم شی منکر دی نو نن دې حدیث کې څو منکرات ذکر کېږي دوه وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال سیدنا زمون سردار حضرت ابو هريره الله پاک دې ته راضي شي الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلی ورکړي قال ویلي دي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وی پیغمبر علیه السلام ویلي دي فرمایلی دي اثنتان فی الناس هما بهم کفر دو سیدونه دي خلکو کې داسې چې هغه د دې په حق کې کفر دی کفر الطعن فی النسب یو په نسب کې ټوک لګول په نسب کې ټوک لګول یاره نعوذ بالله من ذلک بې ادبي دي معافي یو کس د چا په حق لګ فلانې حرامي دی ټوکې پکې ولګول د دې څه مطلب دی نور په تاسو پوهېږئ وروسته یې ورپسې څه وتړل دي دا فلانې د خپل پلار نه دی دا داسې دی په نسب کې او دا موږ په خپل ماحول کې اورېدلي دي داسې ډېرو نیکو کسانو نه موږ اورېدلي مونځګزار د اول صف مرګري چې په اول صف کې حاضري کوي هغې دا خبرې کوي ګوره ورته پته نه چې دا څه ده نبي علیه السلام وفرمیل دوه کارونه په تاسو کې داسې دي چې ستاسو په حق کې څه شی ده تاسو مړه بل ځای کې یار کفر دی وي په تاسو کې داسې دوه کارونه دي چې ستاسو په حق له کفر دی په هغې کې ډومبنی څه یاد کړو د چا په نسب ټوک لګول او په نسب ټوک لګول څه دي چې ورته چې ته حرامي ته د خپل پلار نه او دویم کار چې نبی علیه السلام وفرمایل چې ستاسو په حق کې کفر دی نو اوس ټوک چې رالو په نسب کې نو دا به لګو د چا په نسب کې د دې حدیث نه بعد نه به لګو او په تیر به څه وي توبه استغفار او بل به هم منې کوو دي اوس دا زمونږ د ختم نبوت د وجې نه د دې امت د هر امتي ډیوټي دا ده که نه چې دې منکر وپېژني نو خپله خو بیا هم نه کوي بل به هم څه کوي که یو ځای داسې و چې هغه کس باندې مخ لیدو نن سبا خو دا خبره هم ده که نه یو ګناه والا کار کېږي او ته پرې مخ وینې که نه چې یاره سړی څه دی خاطرداره دی لحاظ ورکې شته دی د مشر کشر د استاد د مور پلار تمیز ورکې شته دی نو هلته نبي علیه السلام فرمایي وي په لاس به یې منې کړي چې نه دا کار به نه کړي وي داسې کشر که نه چې د محلې یو مشر د ګوتې ونیسي بچې نه ما نه څه شي او بیا به نه کوم وي نو که داسې کس وي که نه او ته پرې سترګې مخ پرې ویني چې یاره سړی څه دی سړیتوب والا دی او مشر کشر پېژني نو هغه به د لاسه څه کړي ونیسي چې ما نه ګورې او چې درته پته وي چې دغه والا نه دی او د لاس خو مې که وله یوړو نو بس کم 1000 لینډ دی 11000 لینډ دی ما هم نیسي او ځان هم وریتئ نو بیا به داسې کس ته په پاسته ژبه ووایې لاس به نه ور وړي څه به ورته په پاسته په نرمه ژبه چې داسې د ګناه که سړی داسې و چې د دې دغه نو دا مخ دې مې پرې نه لیدو په لاس او په زبان ورته نه شي ویلی لکه اوس نن سبا خو داسې دي چې خپلو بچو ته هم څوک نه شي ویلی نو بل ته هر سړی ځان له صوبه جوړه شوې ده اوس دا چا خپل یو ریاست دی هغه کرکه وه هغه حیا وه سترګو کې که نه هغې نه پردې بردې شلېدلي دي اوس څه بل رنګ کیسه جوړه شوې ده خدای دې پرده وساتي نو چې کله درته پته ولګي چې ولاد دی خو یا درته ځان کمزوری ښکاري چې زما دا مخامخ سړی زورور دی زه کمزور یم زما ده ته به څوک زورور ته څوک څه ویلی شي نو بیا اخرنۍ درجه وي دا چې ړکې به د دغه منکر نه څه وکړي چې والله دا ساده خو پې پوه نه دی او دا خو مونږ د دې حدیث کې ویلي دي چې دا خو منکر دی ځان به هم چې ساتو بل نو ورسره به هغه عمل سره به کرکه وکړي هغه سړي سره نه دغه عمل نه به څه کوي نخلع ونترک من یفجرک مونږ په وترو کې اخرني رکعت کې هره شپه خدای سره لوس کوو او یو ځل ورته بیا هم سلنډر کېږو
یو ځل هم چې شروع کې نیت تړو لاسونه ورته اوچت کړي کنه او دغه دعا د پاره بیا لاس سکو اوچتو یعنی دویم ځل دغه سلندر کېدل تازه کو چې خدای تاسو یو هندز اپ لاسونه درته اوچت کړي نه کې موږ سوي هغه ته دعا دا چې خدای سره وعده کو هر شپه دا وعده کو چې یا الله سو خوستانه فرمانی کوي کنه یعنی منکر کوي نو دی منکر دوران کې ور سره مرګره نیم نور کبي هغه کار کول ور سره سیم مرګره ما خو چې دا منکر کله کوي کنه دا ګناه کوي دی کې مرګره نیم دا کار باندې کوخه په نسب باندې ټوک لګول دا دومره خوندور بحث دی ډېر خو خلکو نه مونږ اورېدل افلاني وي دا وي د خپل پلار نه او چې دغه د وراثت خبره راشي د هغې دپاره بیا ظالم داسې کار کوي چې فتوی هم ورپسې راخلي فتوا وي دا خو جي وي د مور ډولۍ سره راغلی نو دا اوس د ده وراثت کېږي که نه کېږي نو دا خو صفا خبره ده چې اوس مفتي ته داسې خبره مفتي څه کوي چې عام کس ته هم کېږي چې دا څه دی د مور ډولۍ سره دی راغلی نو دا خو بس بیا دا خو وراثت نه کېږي خو حرامي شو نعوذ بالله من ذلک او حقیقت کې داسې خبره نه د حرامیتوب دپاره څو ګواهان به پیدا کړي اله به دا اواز په چا باندې کوي که یو هم کم وکړه نو د درې واړو ته به څو درې میلاوېږي تاسو ته خو د دې مسله معلومه ده اتیا درې به ورته میلاوېږي څلور واړه ګواهان هم داسې ګواهان چې هغوی به وایي چې رسۍ موږ په خپلو سترګو په کوي کې لیدلې وه نبي علیه السلام ور دپاره داسې د تهذیب الفاظ اختیار کړي دي نور خو پې تاسو ښه پوهېږئ رسۍ موږ په خپلو ګنهګارو لیدلې وه چې کوي کې وه او سلایي نه سلایي بل مثال یې ویلې سلایي په رجلو مکې وه داسې موږ لیدلې دي نو داسې څوک لیدی شي او میډیم دی کې کار نه کوي د خپلو غړېدلو سترګو نو چې دا ورسره نه بیا به څه کوي اتیا درو ته به ملا بربنډوي هغې کې فیک هم راځي وي دغه پکې راځي اے آی ورکې راځي ارټیفیشل انټیلیجنس پکې جوړ شوی دی یعنې سر د یو وي تنه د بل یې ګرځي راګرځي او ډېر ښه کورنۍ بربادې شوي غاړې ماړې پکې اخیستلی کېږي ستا به ساکن تصویر ساکن ولاړ تصویران خو در چا شته هغه چې دې له ورکې به رواني ګرځي راګرځي به خبرې به هم کوي او پردی ښځې سره به غاړې ماړې ملاوي نو چې دا چاته وښیي او یو کور ته رشته تلي د خانانو د مالدارو خلکو کې دا کیسې اوس شروع شوي دي یو بل سره ضد او عناد او دغه شته که نه چې یو ښه کورنۍ ته رشته ولېږي که نه د هغه جینۍ یا د هغه هلک څه وکړي تصویران راوالي او په دغې ورکړي وي ده خو واده کړی دی ده خو دا چل کړی چې هغه وګوري دا ساده ښځې دي چې وګوري دا څنګه چل دی نه کوو ورسره رشته او که رشته شوي وي نو ښځه د پردي سړي سره جوړه کړي تصویر یا د سړي پردی ښځې سره تصویر جوړ کړي ښځې ته یې ولوښي خاوند ته یې ولوښي ډاز هغه ولي یو لوبه جوړه شوې ده یو آفت دی یو عذاب دی ده نو دې کې به ډېر احتیاط کوو مسله مخې ته راغله په نسب باندې ټوک لګول څه ده نبي علیه السلام فرمایي دا په تاسو کې داسې عمل دی چې دا په تاسو کې کفر دی سخت ټکی ویلی دی نبي علیه السلام نو کفر نه سړی ځان ساتي که ورغاړي وځي او دویم عمل والنیاحة علی المیت په تاسو کې بل دویم عمل چې هغه په تاسو کې کفر دی په مړي باندې ویر دی په مړي باندې ښه اوس به د دې لږ وضاحت وکړو بس چې دې ته کفر ولې ویلی دی وایي دا اصل کې د جاهلیت د وخت کارونه دي د جاهلیت د کفر د دور کارونه دي او چې په اسلام کې تاسو کوئ که نه نو دا دواړه کارونه تاسو لاړئ نو کفر ته هم پې ځان چوخ کوو الله پاک دې متې وساتي د معروف علم دی الله راته آسان کړي او د معروف دواړه ذمه دارۍ دی الله پاک موږ او تاسو ته ادا کول آسان کړي د منکر علم دی راته الله پاک آسان کړي او د منکر دواړه ذمه دارۍ دی راته الله پاک آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد او زه د زړه د کومې نه ګواهي ورکوم ان محمدا چې بېشکه بېشبې محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله پاک کامل ترین بنده دی عبده به څه معنا کوو تر اوسه به موږ څه ویل د الله بنده دی کامل ترین بنده دی په بندګانو کې داسې بنده بل نشته دی ورسوله او د الله پاک را لېږلی شوی رښتینی پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او ها دې څه بیخ دی والله چې داسې ځای نه ټکی راوویستو که نه ماشاءالله د څو ورځو سبق یاد ساتلی ما خو ویل که مړه تاسو دی والله نن هم را لړو ګټلو ښه د کوم ځای نه ټکی راوویستو دا څو ورځې مخکې شوی که ستاسو خیال وي موږ ویلو چې معراج شپه کې نبي علیه السلام بر اسمانونو ته لاړو نو چې الله ته ور مخامخ شو نو التحیات لله والصلوات والطیبات دا د نبي علیه السلام د طرف نه د الله پاک په حضور کې د هرکلي او د سلام علیک الفاظ معنی تاسو له درځي نو د هغه مخه ورته الله پاک څه جواب ورکړو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته خسته کلمات نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام شوق او دغه کې رالو شفقت کې امتیان هونه هېروي رحمت للعالمین دی چې دومره ښکلې دوا ماته الله پاک وکړه دومره ښکلې سلام علیک راته وکورېږه زه په دې کې ځان سره امتیان هم شریک کړم چې کوم په ځمکه موجود هغه وخت سره صحابه او ورګه چې کوم را روان دي مونږه مسیحو والے هم پکې سکو یادي بیا اوس دې دعا کې دوه ځله امتیان نبی علیه السلام یاد کړي دي کوشش به دا کوو چې د دواړو ځلو کې راشو کینې د یو کې خوار کس دی
السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام علینا چې ویل کنه چې الله په موږ هم سلامتی علینا د جمع متکلم ضمیر دی. نو د دې مطلب دا چې ممکن نیکان دي که بدن دي په ټول هم سلام علیک د الله سلام علیک دی. او وعلى عباد الله الصالحین او په دې کې چې کوم نیکان دي کنه په هغې خو خاص طور باندې د خدای پاک دا سلام. اوس دا بیا دې خوا چې کومه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مونږ وایو نو دا مونږ ته بیا نبی علیہ السلام ښودلي دي. حاجي صاحب مطلب دا و چې اوس دا ټکی چا کړی دی؟ درې خو دوه خبرې خو د نبی علیہ السلام شو اول او اخر او منځ کې یوه خبره خو د الله پاک شو. نو چې دا بله ټکی به ملایکې کړي که چا به کړي نو دا پیغمبر علیه السلام بیا مونږ ته ښودلي دي. ملایکې هم دا وایي، نیکان خلک هم دا وایي، هر مسلمان. او په دې ټکي باندې سړی اسلام ته داخلېږي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې کې ټول شامل دي، ملایکې، نیکان، پیریان، مسلمانان او مسلمانان انسانان. دا د هغوی د ټولو کلمه ده. نه دغه ټایم کې د دې وکړه دا براه راست مخامخ په مخامخ د الله پاک زیارت کېدو. اشهد ان لا اله الا الله گواهی ورکوم د دې خبرې چې نشته دی لایق د بندګۍ هیڅ څوک سوا د یو الله نه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله او گواهی ورکوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک کامل ترین بنده دی. کامل ترین بنده داسې په بندګۍ کې بل بنده دغه حد ته نه دی رسېدلی. ورسوله او د الله پاک را لېږلی شوی پیغمبر دی. عبدالرحمن بابا ویلي دي که نه، وی خدای مه ګڼه بېشکه چې بنده دی. دا د اشهد ان لا اله الا الله معنا ده. او نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا دا د عبده ورسوله معنا ده. هغه خو په دې شعرونو کې قرآن شریف او حدیث ویلي دي، خو زمونږ د ملګري په دوپړو باجو وایي دا ښه نه کوي، دوی منې کوي. قرآن شریف سره او حدیث سره څوک دوپړی باجې غږوي نو دا لوګي والا منه کوي، دوی ورسره څه وایي؟ دوپړی باجې ورسره وایي.